بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 124 سے قانون نمبر 50 ته او د اجوف قوانین شروع دي. نن به ان شاء الله موږ د قیل بیع قانون وایو. د قیل بیع قانون نو اول د دې قانون خلاصې زکو. د دې قانون خلاصه ده چې هر کله د اجوفو په ماضی مجهول مجهول یعنی فعل حقیقی او په فعل حکمی کې هر کله چې د اجوفو په ماضی مجهول یعنی په فعل حقیقی او فعل حکمی کې واو یا دا واو او یا په عین کلمه کې متحرک راشي، حرکت والا زبر یا زیر یا پیش والا راشي او مخکې حرف هم متحرک وي، په عین کلمه کې کچرتا د اجوفو په عین کلمه کې کچرتا واو راشي یا د اجوف په عین کلمه کې کچرته یا راشي او دا واو یا دا متحرک وي، متحرک یعنی زبر یا زیر یا پیش وي، په فتحه کسره یا ضمه وي په او د دې واو یا نه مخکې حرف چې کوم دی کنه مخکې چې کوم حرف ته تیر شوی وي او د هغه مخکې حرف هم متحرک وي، زبر یا زیر یا پیش. نو داسې صيغه په درې طریقو ویل جایز دي، خو شرطونه پکې دي. خو په دې شرط چې دا واو او یا با په ماضی معلوم کې هم غورځېدلی وي، او دویم شرط دا چې دا واو او یا با په خپل هم د حمزه نه نوي جوړ شوی او نه به د دې واو او یا حرکت د حمزه نه را نقل شوی وي. نو په دریو طریقو ویل جایز دي، یو نقل حرکت، یو حذف حرکت، یو اشمام. نو د اشمام تعریف به مخکې کوو ان شاء الله، را روان دی. نو ګورئ چې کله په ماضی مجهول کې یعنی فعل حقیقی یا په فعل حکمی کې واو یا متحرک وي او په عین کلمه کې وي او مخکې حرف متحرک وي، نو په دریو طریقو ویل جایز دي، نقل حرکت، حذف حرکت او اشمام. خو شرط پکې دا دی چې دا واو او یا با په ماضی معلوم کې غورځېدلی وي او دویم شرط دا چې دا واو او یا با نه په خپله د حمزه نه جوړ شوي او نه به د حرکت د حمزه نه را نقل شوی وي. ٹھیک شو جی. نو پاکم درې طریقې دي. نقل حرکت لکه قیله نه قیله چې په اصل کې قویلا نو ګورئ دا واو متحرک دی او دا مخکې قاف هم ته متحرک دی، نو د دې واو حرکت نه دی، دا به د دې قاف د حرکت په ختم کو، د دې واو حرکت په مخکې لور کو، نو دې ته نقل حرکت وای. نو ګوره د دې واو د حرکت هم د قاف لور کو، نو د دې واو نم د حرکت د قاف ته نقل کو. ټیک شو، یعنی منتقل هم کو ورته. او په واو کسره ثقيله وا، په دې واو باندې د زیر ثقيل وي، درون وي، نو دا کسره مو مخکې حرف لور کړه، نو قوله شو. دا اصل کې قویلا دی کنه، قویلا نو په دې واو باندې د زیر همیشه ثقيل وي، درون دا واو د زیر نشي برداشت کوله، نو د دې قاف نه به د ضمه ختم کو. ٹھیک شو، نو د دې واو د حرکت به قاف لور کو او دا واو به ساکن کو، نو موږ سره قوله شو. ٹھیک شو، دا واو باندې زیر دا ثقيلو درونو په واو نشو برداشت کوله، نو د دې واو نم د زیر د قاف لور کو، د دې قاف ضمه ختم کړه. ٹھیک شو، نو او دا واو هم ساکن کو، نو موږ سره د قویلنا قوله شو. ٹھیک شو، نو بیا هم د میعاد قانون د وجنا د واو نه یا جوړ کړه. دا قوله کې دا واو دی کنه، واو نو ګورئ دا قوله دی، نو د میعاد قانون په دا دی چې کله واو ساکن وي مخکې حرف باندې کسره وي، نو د دې واو نه به یا جوړ کړي، نو د دې واو نه موږ یا جوړه کړه، نو دا موږ سره قیله شو. وګورئ نو د میعاد قانون د وجه نه د واو نه یا جوړه کړه، نو قیله شو. همدغه شان بیع په اصل کې بویع دی، نو په یا باندې اوس دا کسره ثقیله ده، د دې با نه به دغه ختم کو، دا کسره ختمه کو، دا ضمه ګوره دا بویع دی، نو د دې با ضمه ختمه کړه. ٹھیک شو، او د دې یا نم دا کسره نه ده، دا هم دې با لور کړه او دا یا هم ساکن که، نو بیع دی. ٹھیک شو، نو بویع نه موږ سره بیع شو.
په یا باندې ګوره تا ته همدا کوئ په یا باندې کسره ثقیله وه نو مخکې حرف له مو کسره ورکړه نو بیعه شو بیعه ټیک شوه او دویم نمبر په دویمه طریقه به څنګه وي حذف حرکت حذف حرکت مطلب دا دی چې حرکت ورله ختم کا حذف کا اول خو نقل حرکت یعنی دغه واو یا هغه حرکت چې دا مخکې حرف لور کو او دویم حذف حرکت یعنی د واو او د یا حرکت مخکې حرف لور کول لکه قویلا نه قویلا نه دا مخکې حرف لنه بلکې حذف کول د واو او یا حرکت مخکې حرف لنه یعنی دلته کې بداولی کو حذف کول د واو او یا حرکت حذف کول د واو او یا حرکت ختمول حذف کول لکه قویلا دی کنه قویلا نو په دې واو باندې ګوره دا کسره ثقیله وي نو بس دا به ختمه کی دا واو ساکن کا دا قویلا دی قویلا بس دا واو نه دا ختمه کا دا کسره ختمه کا دا واو ساکن کا نو قولا شو دا قویلا نه قولا شو او دا بویعه نه بویعه شو دا بویعه دی نو د دې یا دا ساکن دا کسره ختمه کا دا بویعه شو بویعه نو دا قویلا نه قولا شو قولا بس دا خو په دې ځای پرېږده وه د قویلا نه قولا شو په دغه ځای پرېږده او بویعه نه دی بویعه په دې کې دا یا ساکن کا بویعه شو بویعه او بیا دا بویعه نه دی بویعه د یوسرو قانون د وجې بوعه شو د یوسرو قانون څنګه دی کله چې یا ساکن وي او مخکې حرف باندې ضمه وي نو د دې یا نه واو جوړول واجب دي نو دا اوس وګوره موږ سره بویعه موږ سره دا یا ساکن ده او مخکې حرف باندې ضمه ده نو د دې یا نه واو جوړه کا نو دا به موږ سره بوعه وګوره د دې یا نه موږ دا واو جوړ کو بوعه شو بوعه ټیک شو دا خبره ختمه شوه اشمام څه ته وایي اشمام وای یعنی کسره نه ده کسره زیر د ضمې طرف ته مایله کول ضمه نه ده ضمې طرف ته پیش طرف ته کسره دا زیر چې دی دا د پیش طرف ته مایله کول او یا ساکن چې ده که نه یا ساکن دا واو طرف ته مایله کول ټیک شو جی دوه خبرې شوې اول نمبر یعنی کسره چې ده دا ضمې طرف ته مایله کول او یا ساکن چې ده دا واو طرف ته مایله کول ټیک شو جی دته اشمام وای ها اوس پکې دویمه خبره شروع شوه استاد ته دویمه خبره دا کوي وای هر کله چې د ناقصو اوسه پورې د اجوف خبره وکنه دا اجوف خبره وا تاجوف په عین کلمه کې چې کله واو راشي یا راشي او متحرک وي نو دا غي باسو اوس درته وای هر کله چې د ناقصو داسې کلمه چې د تفعلین په وزن وي تفعلین په وزن د ناقصو کله چې یو داسې صيغه وي چې هغه د تفعلین په وزن وي نو داسې کلمه په دوه طریقو ویل جایز دي اثبات یعنی په خپل حال پرې ښودل چې څنګه دا همدغه شانتې ویل او نقل حرکت یعنی حرکت بل حرف لا مخکې حرف لا ورکول نو اثبات معنی ده یعنی په خپل حالت پرې ښودل یعنی چې کلمه څنګه ده هم دغه شان ویل لکه تدعوین دی کنه تفعلین تدعوین او ترخوین بس په دې حالت پرېږده وه تدعوین او ترخوین دې ته اثبات وای دا د ناقصو د تفعلین په وزن ده تدعوین تفعلین ترخوین نو د ناقص څه ته وای چې په لام کلمه کې حرف علت وي پلام کلمه کې نو ګورئ دا واو حرف علت ته ګورئ ترخوي کې دا واو حرف علت ته تدعوي کې دا واو حرف علت ته دې ته ناقص وای نو پدې کې اثبات مطلب دا دی چې څنګه دا تدعوي نه دی کنه همدغه شانتې ویلم جایز دی او ترخوي نه داسې ویل داسې ویلی شي او دویمه طریقه پکې سره نقل حرکت لکه تدعینا او ترخینا ترخینا چې په دا تدعینا په اصل کې تدعوینا دی او ترخینا په اصل کې ترخوینا و ٹھیک شو په واو باندې کسره ثقيله ده نه په دې تدعوینا کې دی واو باندې دا کسره ثقيله ده دا زیر په ثقيل له
او ترخوینه کې په واو باندې دا کسره ثقيله ده نو مخکی حرف لم ورکړه نو ګورئ دا عین باندې ضمه ده د عین ضمه ده دام ختم کړه دی لم د واو دا زیر راوړو نو دا موږ سره تد عیونا او ترخیوینا شو ټیک شو نو دلته کې موږ سره یو واو ساکن راغی بل وسره یا ساکن رااله واو ساکن او یا ساکن نو اوس په پکې د میعاد القانون جاری کیږي میعاد القانون څه وایي کله چې واو ساکن وي او مخکې حرف باندې زیر وي نو د واو نه یا جوړول دا واجب دي نو اوس په موږ د تدعیونا دې کې د یا نه د واو نه به یا جوړ کو او ترخین دې دغه تدعیونا دې تدعیونا نو اوس ګره واو ساکن دی میعاد قانون وی چې واو ساکن وي مخکې حرف باندې زیر وي د دې واو نه به یا جوړه کې نو د دې واو نه موږ یا جوړه کړه ګورئ ورته نو موږ سره دو یاګانې ساکن رالې او ترخیونه هم دقه شانتې دی د دې واو نه به یا جوړه کې نو یو یا خپله ساکن ده او یو د دې واو نه هم یا ساکنه جوړه شوه ځکه مخکې حرف باندې تی زیر دی ټیک شوه نو بیا د میعاد قانون د وجې نه د واو نه یا جوړول واجب دي نو ګوره تدعیونه دی که نه د دې نه اوس تدعینا دوه یاګانې ساکن شوي او ترخینا په دې کې دا یو دا یا ساکن شو یو دا یا ساکن شوه ټیک شوه نو اوس التقای ساکنین راغله دوه یاګانې یو ځای شو یو دا یا ساکن شوه او یو دا یا ساکن دواړه یو ځای ساکن رالی التقای ساکنین معنی ده چې دوه ساکن یو ځای شو د دوه ساکنینو ملاقات وشو یو ځای شو د دوو یاګانو په منځ کې التقاء ساکنین راغله نو اوله یا نه ده اوله یا دام ته حذف کړه نو تدعین شو او ترخین شو ٹھیک شو ګورئ دا ترخین دی ترخین ګورئ دوه یاګانې راغلې د دوه دا یو یا خو موږ د واو نه جوړه کړه کنه د میعاد قانون د وجې ټیک شو نو دوه یاګانې موږ ساکن شوې نو دا اوله یا به ختمه کی او دا دویمه یا په خپل حال باندې وي نو دا به موږ سره تدعینا یا ترخینا موږ سره ترخینا شو ترخینا دغه شان تدعینا ٹھیک شو نو ګورئ د قانون کې دوه خبرې راغلې یو دا چې د اجوف په عین کلمه کې کله واو یا راشي او هغه متحرک وي مخکې حرف هم متحرک وي نو داسې کلمه داسې د اجوف دا کلمه په درې طریقو ویل جایز دي خو شرط پکې دا دی چې دا واو او یا دا به د ماضي په فعل ماضي کې معلوم کې به غورځېدلې وي ٹھیک شو یعنې تعلیل به پکې شوی وي غورځېدلې به وي دویم شرط دا چې دا واو او یا به د حمزه نه وي جوړ دریم شرط دا چې دا واو او یا به د دې واو او یا چې کوم حرکت دی که نه دا به د حمزه نه وي را نقل شوی دا درې شرطونه به پکې وي نو بیا به په دریو طریقو سره دغه صیغه ویل د اجوف دغه صیغه ویل جایز دي یو ته نقل حرکت وی یو ته حذف حرکت وی یو ته اشمام وی نقل حرکت څه ته وی چې دغه واو او یا کوم حرکت دی که نه هغه به مخکې حرف له ورکړي که مخکې حرف متحرک وي او که نه وي هغه متحرک وي خو به هغه حرکت په ختم کې د مخکې حرکت په ختم کې د واو یا د یا هغه حرکت په له ورکړي یو خبره شوه او دویمه حذف حرکت څه ته وایي چې د دغه واو او یا حرکت ختم کا بس او اشمام څه ته وایي چې کسره نه ده دا به واو طرف ته مایله کی او یا ساکن چې دا به دا نه اول وایي چې کسره به ضمې طرف ته مایله کی او واو یا ساکن چې دا به واو طرف ته مایله کی ٹھیک شو یعنی مطلب دا دی کنه چې اشمام دی ته وایي چې کله په یو متحرک یعنی یو ضمې والا حرف وي که نه او ته په هغې باندې کله وقف کې او هغه وقف دوران کې د دغې ضمې د وجې نه لږ غونته کې دا شونډې راګول کې دی ته اشمام وایي دا اوس د تجوید باس دی نو دې کې خبره لږه ډېر اوږدې راځي خو بهرحال چې واو طرف ته یا د پیش دپاره څنګه دا خوله راګولیږي که نه دقه شانتې دا خوله لږ غونته کې راګول کې دا شونډې لږې راګول کې دې ته اشمام وایي ٹھیک شوه
او دویمه خبره چې کله د ناقصو د تفعولین په وزن یو صيغه راشي یو کلمه راشي نه تفعولین په وزن نو هغه بیا په دوه طریقو ویل شي یو ته وایي اثبات مطلب دا چې په خپل حال پرې دا چې څنګه دا د تفعولین په وزن دا لکه تدعوین بس هم دا قشان دی پرې دا تدعوین ویل شي دویم دا دی چې یعنی نقل حرکت تدعوین کې چې کوم واو دی کنه یا ده د هغه حرکت مخکې حرف لورکا او بیا پکې قانون جاری کا نو بس دغه خبره جوړه شوته نو ګورئ دا موږ سره د قیله او د بیع قانونو نو دا زموږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام